السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولسم سپرا سورۃ یونس آیت نمبر دا نہ اتیایم آیت نمبر 89. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. دماغی عزتمند اوریدونکو، پرون سبق کې الله رب العزت دی موسی علیہ السلام هغه فریاد او د فرعونیانو په باره کې بد دعا ذکر کړی و. هغه داسې و چې موسی علیہ السلام الله ته فریاد وکړلو چې اے د مربا د فرعون سره مال او دولت هم ډیر دا، دنیا مور سره ډیر دا، طاقت مور سره دا، بادشاہي مور سره دا. نو یا الله تعالی داخله گمراه کوي، ایتا بندگان گمراه کوي، بیلیاری کوي. نو یا الله تعالی ته دوی هلاک کا، د دوی مالونه هلاک کا، او د دوی زړونه سخت کا په دې کفر باندې، ځکه چې هدایت نه خوغوي وتی و بس. او الله تعالی دوی ته دردناک عذاب ورکا. نو چې دا دعا کله موسی علیہ السلام وکړه، نو الله رب العزت ورته جواب ورکړي. اوس کې په دینن سبق کې قال نو ورته ویلیو الله قد اجیبت دعوتکما، په تحقیق سره قبول کړی شولا هغه دعا د تاسو دواړه څوک ته، یو موسی علیہ السلام دا او یو هارون علیہ السلام دا. یعنی تاسو چې کومه دعا وکړه دا دعا ما قبول کړه. نو دا دعا الله تعالی داسې قبول کړه چې فرعون الله تعالی به غرق کړلو، په سمندر کې ډوب کړلو، او بیا مردار شولو، ختم شولو فرعون او دغه ټول قوم او دغه ټول منون کی او دغه ټول پیروکار سره د سردارانو وزیرانو. نو الله فرمایي چې په تحقیق سره قبول کړل شو دعا د تاسو دواړو، فاستقیما، نو تاسو دواړه مضبوط شئ، تاسو دواړه مضبوط شئ. ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون، او دا کوم خلق چې نه پوهیږي کسه د دوی د لارو پیروي ونه کوي چیرته. اوس ګوره دیجه کې موږ د پاره ډیره خاص خبره ده، خو سوچ سمجھ سره دا خبره تاسو ذهن کې کېږدوئ چې الله تعالی موسی علیہ السلام دعا چې قبول کړه، نو ورته دوی خبرې الله وکړلې چې دعا خو ما قبول کړه، خو تاسو به څه کوئ؟ ایوا خبره به دا کوئ چې فاستقیما، تاسو به مضبوط ودرېږو. یعنی کوم کار م چې تاسو ته در کړی دا چې دا کار د نه پاتې نشي، چې هغه د پیغمبري کار دا، په دې باندې به مضبوط ودرېږئ چې دنیا هر څه کوي تاسو په خپل کار باندې مضبوط ولاړوي. نو دیجه کې موږ د پاره سبق ته اوس کې سبق موږ د پاره دا چې موږ یو چې موږ دعاګانې نه قبليږي، هغه کې وجه دا چې موږ په دین باندې مضبوط نه یو، موږ په اسلام باندې مضبوط نه یو، موږ په قران او سنت باندې مضبوط نه یو. موږ چې کوم یو ډګمګاو یو، مونږه واوړو را واوړو، د مونږه خبرې بدلیږي را بدلیږي، چې معمولی تکلیف را باندې راشي بیا مونږه جمعه ته جمع مستهم نه ځو، چې معمولی ازمایش را باندې راشي بیا مو په خپل کار کې ناکام شو، بیا خپل کار پرېږدو. نو کچېرې مونږه غواړو چې الله دې مونږه دعاګانې قبولې کړي، نو مو به خپل ژوند دا په اسلام باندې تیرو، دا په دین باندې تیرو، دا په قرآن او سنت باندې او قرآن او حدیث باندې به د ژوند تیرو.
کغه دی مونږه د کور ژوند دا، کغه دی مونږه د کاروباري ژوند دا، کغه دی مونږه خاندانی ژوند دا، کغه دی مونږه محلداری دا، کغه دی مونږه دوستی دا، کغه دی مونږه دنیا کار دا او که د دین کار دا، دا به د قرآن و سنت مطابق تیرو. نو بیا ګوره چې دعاګانې قبلیږي که نه قبلیږي، بیا ګوره چې الله برکتونه راولي او که نه راولي. دویمه خبره ورته الله رب العزت دا وکړله چې ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، د هغو خلکو خبره به نه منئ، د هغو خلکو لارې تابعداري او پیروي به نه کوئ لا یعلمون چې کوم علم نه لري. د دې مطلب دا ده چې کوم علم نه لري، مطلب دا ده چې هغه خلک چې هغوی څخه خپل علم نشته، دا پوه نه دي، نو څوک چې کوم طرف ته روان کی مغه طرف ته روان وي. حالانکه انسان ته الله تعالی عقل ور کړی دا، سوچ ور کړی دا، فهم ور کړی دا چې ته دومره علم حاصل کړه چې ته ښه او بد وپېژنې، چې ته د الله او د شیطان خبره وپېژنې، ته د الله خبره څه شی ده او د شیطان خبره څه شی ده. نو مطلب د دې دا ده چې موږ ته الله تعالی دیږي کې دا خبره موږ فرمایي چې تاسو به دا ژوند دا به ځناورو په شان دی نه تیرو، دا به تاسو به علم حاصلو، کم از کم دومره علم به خامخ حاصلوي چې تاسو ته ښه او بد معلوم شي، حق او باطل معلوم شي، صحیح خبره غلطه خبره معلومه شي، ښه خلق غلط خلق معلوم شي، سم لاره غلطه لاره معلومه شي. او بیا چې کوم خلق بے علم دی دا غوی تابعداري بنا کول. د علم نه مراد دی چې اصل کې هغه علم چې هغه الله متره کړی دا، چې هغه قرآن او حدیث دا. اوس تاسو ترجمه ته متوجه شو. قال ویلیو الله قد په تحقیق سره اوجیبت قبول کړل شو دعوتکما دعا د تاسو دواړو، فاستقیما نو تاسو مضبوط ودرېږئ یا مضبوط شئ دواړه، ولا تتبعان او هرگز پیروي مکوئ تاسو سبیل الذین د هغو کسانو لارې لا یعلمون چې هغوی علم نه لري. الله تعالی د په دې سبق باندې موږ ته پویا، الله تعالی د په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، آمین.